دې بدل ورکوما. او په یو حدیث کې دا هم راځي چې الله تعالی فرمایي چې د روزي په بدل کې به ته ملاويږي. والصيام جنة، روزه ډال دې ډال سرنګ چې بډال باندې انسان ځان بچوي د خپل دشمن نه، په دې روزه باندې هم ځان سره بچ کولای شي د شیطان نه. فإذا كان يوم صوم أحدكم، کله چې بتاسو کې یو تن روزه وي، فلا يرقص ولا يسخب، نو دې فحش خبرې نه کوي، فضول خبرې دې نه کوي، عبث خبرې دې نه کوي. فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. کڅوک ورته کنځلي وکي او یا به څوک گزار وکي، څوک یې قتل کی، څوک سره جګړه وکي، نو دې ورته وایي چې زه روزدار یم، څوک بحث نه کوم، زه جګړه نه کوم، او زه ستا د کنځلو په جواب کې تا ته کنځلې نه کوم. والذي نفسي محمد بيده، قسم می دی په هغه ذات باندې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نفس او روح دا په لاس کې دی، یعنی الله تعالی. لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، د روزدار د خولې هغه بوی چې کوم د لوري د وجې نه پیدا کېږي، دا الله تعالی ته ډېر زیات خوږ دی، ډېر زیات خوښ دی الله تعالی ته د مشکو د انبرو د بوی نه. خدا خبره یادول پکار دی، یو د خولې هغه بوی دی چې کوم د معدې د خالیوالي د وجې نه هغې نه کوم بوی راځي، او یو د خولې د نه پاکوالي د وجې نه چې کومه بدبویي راځي. نو بدبویي دې مراد نه ده، بلکې د معدې د خالیوالي چې کوم بوی دی، کوم ریح دی، نو دا الله تعالی ته ډېر زیات د مشکو انبرو نه هم زیات خوږ دی، الله تعالی ته زیات الله تعالی ته خوږ دی. للصائم فرحتان، د روزدار دپاره دو خوشحالۍ دي، روزدار ته به دو خوشحالۍ ملاوېږي. یفرحهما اذا افطر فرح بفطره بفطره، روزدار ته به یو خوشحالي ملاوېږي کله چې دی روزه ماتوي په دغه ټایم کې چې دا ټوله ورځ د الله تعالی په حکم باندې د خوراک او د څښاک نه ځان بند کو، او بیا د الله تعالی حکم راغی او دا خپله روژه هغه ونیوله او روژه یې ماته کړله، نو ده ته ډېره زیاته خوشحالي په دې ټایم کې ملاوېږي. وإذا لقي ربه فرح بصومه، او دویم دا چې دی د خپل رب سره کله ملاوېږي، نو په دې خپله روژه باندې او د الله تعالی سره په دې ملاقات باندې به څه کي، په دې باندې هم خوشحالېږي. صحیح بخاری کې دا حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې موجود دی. په دې حدیث کې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د روزې د تیرولو طریقه وښودله چې په روزې کې به فحش خبرې به نه کوې، ګنده خبرې به نه کوې، فضول خبرې به نه کوې، شور شراب به نه کوې، او که فرض که څوک درته کنځلي وکړي، څوک درسره بحث وکړي، څوک درسره جګړه وکړي، نو په جواب کې به ورته دا وایې چې زه روزدار یم، زه بحث نه کوم، زه جګړه نه کوم. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل روزدار چې کله روزه نیسي او د ده دا معده خالي شي او د دې خالیوالي د وجې نه د ده د دې معدې نه کوم بوی راځي، نو دا د الله تعالی په نسبت باندې الله تعالی ته ډېر زیات خوږ دی د مشکو د انبرو د بوی نه. روزدار ته خوشحالۍ ملاوېږي، او هغه خوشحالي د روژې د ماتولو په ټایم کې او د الله تعالی سره د ملاقات په ټایم کې ده. یقینا رمضان مبارک دا میاشت دا هغه میاشت ده چې په دې کې د الله تعالی د طرف نه رحمتونه د نورو میاشتو په نسبت باندې زیات په کثرت سره راورېږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه، کله چې رمضان مبارک راشي نو کولاو کړلی شي دروازې د جنت، وغلقت ابواب النار، او بند کړلی شي هغه دروازې د جهنم، او دغه رنګې وتړلی شي شیطانان، سرکشه شیطانان څه کې دا وتړلی شي. نو د دې وجې نه دا هغه میاشت ده چې په دې کې نیکي کول اسان شوله، ګناه کول پکې ګران شوله. په معمولي عمل باندې الله تعالی اجر زیات ورکوي، په معمولي اجر باندې عمل باندې الله تعالی اجر زیات ورکوي. د دې وجې نه د رمضان مبارک په
خپل تعلق د قرآن سره د جماعت سره قایمول پکار دي. با جماعت منځ اهتمام پکار دی. د جمع سره خپل ټول منځونه پکار دي. د دې سره سره د قرآن تلاوت پکار دی. ناظره چلول دي، ناظره دی وي، ترجمه کوم ځای کېږي، ترجمې ته ناسته پکار ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږل پکار دي. د شپې په تراویح کې، قیام اللیل کې، په هغې کې اهتمام پکار دی. او چې کله پېشمني ته سړی راپاڅي، لږ ساعت مخکې راپاڅي او په دغه ټایم کې یو 2 رکعاته 4 رکعاتو کې او د الله تعالی نه دعاګانې وغواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د شپې د اخرنۍ حصه شي، کله چې د شپې د اخرنۍ حصه شي، نو الله تعالی د خپل شان مطابق د نږدې اسمان ته الله تعالی راشي او الله تعالی بار بار आवाज کوي، ای زما بندګانو، څوک شته چې زما نه وغواړي، د چا څه حاجت، د چا څه ضرورت شته چې زما نه وغواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر شپه الله تعالی د आवाज کوي. په موږ کې هر یو سړی کمزوری دی، محتاج دی، حاجتمند دی. پکار دا ده چې موږ د الله تعالی سره د رمضان مبارک په دې میاشت کې د خپل تعلق مضبوط کړو او د الله تعالی نه د خپل ځان لپاره هم د مغفرت دعاګانې وغواړو او د خپل اهل و عیال، د خپلو کشرانو، مشرانو او د نورو خلکو لپاره هم دعاګانې وغواړو. الله تعالی دې په دې څو خبرو او اعمالو به تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي.